کړی دی نه زه پیژنم دا مهرباني وکړئ چې ستا په علاقې کې هر قسم جرم کېږي د الله د احکاماتو چې هر قسمه نافرماني کېږي یو حقوق الله چې کوم دی هغه ته مونږ اودس نه کوې بس هغه ستا خپله ځان اخیستی د دې نه علاوه چې هر یو چیز ته ګورئ منشیات دي سودخور دي لوفر لپنګار دي جنکو ته کینی بدماش دي بدماش وایي چې ته مړه بد کې باندې بوره معاش کې باندې ماشه د معاشرې بدترین انسان دغه طریقه ما ته راځي که ته ما ته وښیه بیا دې بدماشي باندې وکړي ټوپک مار شو نور داسې یو سړي تنګوي سپین ږیري تنګوي ظالم دی منشیات پټ ورکوي بل څه کار کوي ښکاره خو انسان نشي کولی سړی بل هر قسم ښه په دې مشرانو کې داسې مشران ته به څلور کې پیسې اخلي تر اوسه پورې خو داسې مشر ما ته پېښ شوی نه دی خو ما یو دوه خبرې اورېدلې دي په یې زه ډرون لګوم زه بغیر ثبوته چا ته هم لاس نه اچوم دې تاسو پورې خبر یې نه کو داسې مشر راته فټ شو چا په جرګه کې پیسې وخوړلي خدای راستي پرې پرېږدم د دې رسول دپاره به زه مثال جوړوم مثال انشاءالله د تا مهرباني وکړئ راغونډ شئ د خپلې معاشرې چې کوم دی د دې تحفظ خیال وساتئ او زما نه کار کوئ ټیک شو جي سچ خبره انګي ما ته ښه ډاډه کوئ زما نمبر هر چا سره شته ما ته رینګ کوه خو حق خبره راته کوه استچو صاحب یو ضروري دغه ده زمونږ په دې شوی څنګه چې مولانا صاحب وویل چېرې زمونږ ماشومان موبایل دکان ته وځي حتی اول ما ته دا وویل تېرې ماشوم له موبایل اخلې ولې اخلې ته مزدوري کې په سعودي عرب کې په دوبۍ کې به والد صاحب وي نیکه به وي ورور به وي هغه ته نه پیسې راولېږي دومره موبایل ورته والی د دې په ځای ورته کتاب واله څه بل څه شي ورته واله اول خو دغه د بچو مالک ورته ورته مو چې بلا ضرورته کو ته ماشوم ته څه شی ورکړې که نه امر نقصان یې دروړي ښه دوکانداران دي دوکانداران ما خو زه لګیانګ یم او دې دوکانداران ما دوکانونه بند کړي دي په اسماعیله کې یو ځای کې بل ځای کې بیا پکې مشران راغلي دي خو تاسو به ستاونه کوئ داسې یو دوکاندار ته ورته معلومه دی دا کار کوي بلکل ما ته داسې باندې ناست دي دوکان بندوئ نه به کي دوکان هلکه تاسو عوام یې زما اواز هر دوکاندار ته ورسوئ چې چا هم ماشوم ته دا شی واچو ورته بله زه په یو دوکاندار باندې تېرېدم هلته کې د اتو انو کالو تاسو وړې وړې دوه جلکۍ ولاړې وې دا ډسپي صاحب ما وزیر د هغه ورته څه فلمونه ډرامې هسې اچول د اول خو به چې هغه سره ما څه وکړه زه اوس نه وایم ورته دا خو اول خو دومره سخت ما افسوس وکړو چې دا لوریانې خو د چا خو دي که نه د شپې ټیم دی د ماسوتن اذانونه یې ویلي وو نه ما یې دا اوس ابریښې چا دي دا ښه بېګا ما سړکان دغه ځای کې په چارباغ کې نسري راسره پراته دي هغوی راولي جلاګانو له ښه ستا بچې د کوره وځي د شپې د دې ته ما تپوس نه کوي ته چېرته راغلې ښه چې زه یې ونیسم ما پسې به دنیا راکتې یاره چې بس بیا به لکې یو پرېږدې ده مړه دنیا ډک دی پتا شي د لږه مهرباني وکړه په دې خپلو بچو باندې کنټرول راولئ د خپلو بچو سره سختي وکړئ ګورئ چې سختي ورسره نه کوئ خدای راستي کړی به دې دوا وکړي او ګوره د دې چې څومره مال دی دا به تا پسې کاونټ کېږي دې چې څومره غلطیانې کړي تا پسې به درځي او ایس خو نن سبا داسې شي راوتی دی چې هېڅ چا ته نه ټوپک ضرورت شته هېڅ ضرورت ورته نشته بس په خپل یو بارود دي نه د ایسو والا خو چې په محله کې دې وکتو او ما ته د ټلیفون ونکړو نه الله جل جلاله د ستا ټول نسل چې کوم دی دا شیان تماشیان کړي نو مهرباني وکړئ ما ته ټلیفون کوه چې پلانکې سړي چې آیس کینګ که نه دې باندې پرېږدی باندې ښه دې به ځان سره خامخا ملګري پیدا کوي ګوره تا چې ته داسې نشي کتلی چې بغیر ځان له دینر تماشه کوي دې به ځان لازمن ستا بچې به دې نشي کوي ستا ورور به نشي کوي نو مهرباني وکړئ خبره نه اوږدېږي بیا بس ما نه ښه ټیک ټاک کار والي هر رنګې کار زما نه والي به تکړه شئ زه هغه سړی نر ګڼم چې ما نه کار والي او په دې ودونو باندې لږه سختي راوړئ او دا یې جړاګان لږ مړه ما ته خو چا وویل نه پس که چې زه غیرتي یم او دې تا ډمتوب کړي دې به زه مرۍ کې نیسم ولاکاږم بیا ګورې ښه چې هغه څوک بیا زه غیرتي سره په هغه سړی منم چې دې الله احکامات مني به دغه غیرتي دی ما لپاره نور زه یو سړی نه منم دی او چې کوم سړی بیا د الله تعالی د احکاماتو چې کوم دی دې ته بیان یې کوي که نه نو زه به دې داسې کم داسې چې بېګا به کم کس نو کس کار کړی دی بس هغه ته اوس نه وایم لکه مهرباني وکړئ ګوره د خپل ودونه چې کوم دی دا د حدیثو د قرآن مطابق کامیابي ده پکې خپله زندګي خپل کور خپل بچي دا د حدیثو د قرآن مطابق یې کوم ګوره تباه کېږي
ګوره دې غیر ملکو تاسو وګورئ دا څومره چې غیر مسلمه دي الله تعالی دوی ته هدایت نصیب کړي د دوی نه تري شته تر د دوی ماما شته د دوی کاکا شته د دوی سني ولې په دا رنګ حالات جوړ شي د دای حالات موږ نه ولي وګورئ هیڅ وکړه دي نو چې څه خبري ما دا ټیم ویل شي دا تاړه دا زما نمبر دی بل څه په دې کلو کې ټول ورځ ګرځم هر کلی کې زه ګرځم ما لاره کې ودروا ما ته وای دا سړی غلطه او ته نه خې الکه دومره خو دا خبره او دا خبره زو کوم کور دا پر دې حق چې کوم دې مهرباني وکي و تا پر دې حق دومره خو دا مې کرام نه سي دې ته تفسیر نو نه ما دی وې ته وې خو نه دی بخي وره الکه دا د الله قانون نه دی بخي ور رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه یو صحابي رالو اخیری خبره تکوم هغه ته ویږي چې په میدان جنگ کې زه جنگيګه ما جهاد کوم او زه بالکل مخامخ محبتي باندې ولګه په سینه باندې شهید شوم زه به جنتیم رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته تبه به شکه جنتی وای دا څو قدمه چې واغستل وای نازل شو رسول پاک سره مت आवाज واپس راوست وی تاسو وی ما وی دا خبره ته دوه وکړه رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل یو کو پتا باندې چې پر دې حق نیوي بیا به جنتی اوس پوښ جهاد افضل عبادت دی دې کوله دی افضل عبادت دی ولې افضل عبادت دی صبر او شکر پکې ګوره ډېر زیات دی صبر او شکر مهربانيو کې صبر کوئ شکر وباسئ او دې په معاشره ته کوم دې کار وای دا تاسو کامیابی ده د دنیا او د آخرت. ٹھیک شو جی السلام علیکم.